السلام علیکم قدرمنو معزز لیدونکو د روغتیا خبرونه ده او زه روح الله ساک په دې خبرونه کې ستاسو ملتیا کوم. قدرمنو معزز لیدونکو د روغتیا په دې خبرونه کې مو نن ورځ ځانګړې کړې ده یا مو وخت ورکړی ده د نمونیا یا سینه بغل ناروغۍ ته. دا چې نمونیا څه رقم ناروغي ده یا سینه بغل څنګه واقع کیږي، کوم ماشومان په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي او د کومو عمرونو کې دا ماشومان په دې باندې چې کله اخته شي مشکلات ورته زیات پیدا کوي. همدارنګه تداوی څنګه کیږي، وقایه څنګه کیږي او څنګه تاسو کولی شئ په کورنۍ کې د ماشومانو ساتنه وکړئ، ځکه چې د ژمي موسم په نږدې کېدو یا را روان ده او په دې روان موسم کې څنګه کولی شئ تاسو خپل ماشومان په سالمه شکل باندې خوندي له دغه مرض څخه وساتئ. نو د دغه ناروغۍ د لا ښه روښانتیا لپاره مو بلنه ورکړې ده قدرمنو معزز ډاکټر صاحب فرهاد سعادت صاحب ته، چې د داخله ناروغیو د کوچنیانو د داخله ناروغیو متخصص ده او الحمدلله یو ځوان قدر با استعداد او وړ شخص ده. نو په هر لحاظ سره مخکې ورته ستړي مسي ورکړی وي. ډاکټر صاحب ستړي مسي بخیر. مننه ساک صاحب، ژوندي اوسئ. زه هم بسم الله الرحمن الرحیم په خپل وال سره د ژوند لومړی تاسو ته ساک صاحب، بیا د ژوندون تلویزیون تخنیکي همکارانو ته او په آخر کې د ژوندون تلویزیون ټولو معززو قدرمندو اوریدونکو ته د اسلام دین د ستر لارښود حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ستره تحفه وړاندې کوم چې عبارت دی له السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. ډېره زیاته مننه. ساک صاحب اجازه راکړئ چې د موقع نه په استفادې سره لومړی د ننګرهار د هسکې مینې کوم ناورین چې رامنځته شوی د دې شهیدانو ته دعا لپه کړو او د شهداو کورنیو ته دعا وکړو او کوم ناروغان چې هغه زخمیان شوي په شفاخانو کې بستر دي د هغوی ته د عاجل شفا غوښتنه وکړو. څنګه چې تاسو یادونه وکړله چون د ژمي موسم چې دا را روان دی نو تنفسي ناروغۍ ډېرې زیاتې پیدا کیږي په دې موسم کې چون دا د هوا سره زیات ارتباط لري. په دې رابطه تاسو کوم موضوع چې انتخاب کړې ده سینه بغل یا نمونیا چې ورته ویل کیږي، دا د تنفسي سیستم البته د کچیرته موږ تنفسي سیستم ته راشو او تنفسي سیستم په دوو برخو باندې وویشو، یو پورتنی تنفسي سیستم ده او یو ښکتنی. کچیرته د حنجرې د ښکتنۍ برخې نه تنفسي سیستم شروع کیږي تر سږو آخري سرحده پورې او د حنجرې د پورتنۍ برخې څخه تر خوله او پزه او مثلا د غوږونه دي، دا د تنفسي سیستم پورتنۍ سیستم پورې ارتباط لري. چون نمونیا یا سینه بغل چې ده دا د تنفسي سیستم د ښکتنۍ برخې ناروغي ده او ډیر معمول ده خصوصا په هغه کوچنیانو کې چې عمرونه البته د 15 کلنۍ څخه ښکته وي، په دوی کې ډیر زیات معمول دی. بالکل ډېر ښه ډاکټر صاحب، واقعا چې ژمی را روان ده او موسم همداسې ده چې ورځ په ورځ باندې یخیږي. ډېر مهمه خبره په کابل کې دا وي چې خلک له هر قسم توکو نه د سون استفاده کوي چې هغه هم باعث دي کېږي چې د هوا ککړۍ او په ژمي کې ماشومان غټان لوی کوچنیان ټول په دې ناروغۍ باندې اخته کېږي او واقعا یو هغه ناروغي ده چې تقریبا ډېر اوقات یا هغه ډېر دي د ناروغان ډېر دي. نو په دې باندې به خبرې وکړو که څه هم تعریف تاسو یو څه اندازه وکړه چې د عمر او وخت په دې حال باندې که بیا هم یو څه فوکس وکړي دا به ډېر ښه وي. لومړی راځو مثلا سینه بغل یا نمونیا ته. دا د سږو د پرانشم یا د نسج التهاب دی چې د سږو د انساجو تکاسب چې په طبي اصطلاح کې کانسولډیشن ورته ویل کېږي د دې د التهاب سبب کېږي او د هغې په نتیجه کې دا ناروغي رامنځته کېږي. چون هغه اعراض او علایم چې ورکوي هغې باندې به وروسته خبرې وکړو. خصوصا معمولا چې په دې ناروغۍ کې ډېر متبارز عرض ده هغه د تنفس چټکتیا ده چې معمولا والدین باید په دې پوه شي چې که چېرته زما ماشوم ناروغه کیږي او دغه کوم اعراض او علایم مثلا چې وروسته پې غږېږو په دې باندې دا اعراض او علایم په دې کې پیدا کیږي، نو موږ باید په دې پوه شو چې دا د یو تنفسي سیستم یوه ناروغي ده. ډېره مننه ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. برنامه چون په ژوندۍ بڼه باندې ده. دوستان یا هغه څوک چې موږ برنامې ته ناست دي هغوی کولی شي چې د موږ برنامه تعقیب کړي. که کومه پوښتنه په دغه باره کې لري له موږ سره په دې باندې ټلیفوني ارتباط ونیسي. السلام علیکم. ستړي مه شئ.
بله سلام علیکم السلام علیکم. ستړي مسیح ښه یاستئ صحت مو ښه ده مهرباني وکړئ دا د خپل تلویزیون اواز مو ښکته کړئ او له موږ سره په تلیفون باندې خبرې وکړئ بله السلام علیکم. وعلیکم السلام ستړي مسئ جوړ بخیر خیرات ته. سلامت اوسئ تاسو ښه یاستئ څوک یاستئ او له کوم څخه مو اړیکه نیولې ده د خوست ولایت څخه. مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه لرئ نو ډاکټر صاحب تاسو په خدمت کې ده دا خو قطع شو اکثریت دوستان چې کله ټلیفون کوي هغوی د خپل اواز هم بیرته غواړي چې په تلویزیون باندې واوري نو کوشش وکړئ چې په تلیفون باندې موږ سره خبرې وکړئ بله سلام علیکم ستړي مسئ وعلیکم السلام ډاکټر شفیع. مهرباني تاسو ښه یاستئ صحت مو ښه ده سلامت اوسئ څوک یاستئ او له کوم څخه مو اړیکه نیولې ده نعیم ما ننګرهار اړیکه نیولې. ښه مهرباني نایب جان وکړه کومه پوښتنه که لرئ نو ډاکټر صاحب تاسو اواز اوري مهرباني نعیم ننګرهار نه اړیکه نیولې. مهرباني وکړه مامنۍ وروره مهرباني وکړه ډاکټر صاحب تاسو اواز اوري او خپله پوښتنه راسره شریکه کړئ زما پوښتنه ډاکټر صاحب نه ده که نه هغه ماشومان چې سینه بغل وي که نه بالکل نو هغه ماشومان چې سینه بغل وي یعنې لرې اطرافو کې اوسېږي نو هلته ډاکټر وخت نه یعنې څنګه پوهېږو ماشومان چې دا سینه بغل ده او بل کوم هغه موارد یعنې هغه مواد سړی ورته برابرولی شي که نه هغه وخت کې ډاکټر نه وي چې موږ دلته د ماشوم ته هماغه وخت کې برابر کړو چې هغه یې لږ راکنټرول کړي. ښه خبره ده ښه پوښتنه ده دا انشاءالله برنامه تعقیبوئ حتما ډاکټر صاحب په دې باندې خبرې کوي سلامت اوسئ سلامت اوسئ دا ډېره ښه پوښتنه وکړله او حتما د موږ تاسې د دوستان اکثریت په اطراف کې اوسېږي نو کوشش به وکړو چې په دې باندې خبرې ورسره وکړو بله سلام علیکم ستړي مسئ بلې مهرباني تاسو ښه یاستئ صحت مو ښه ده څوک یاستئ او له کوم څخه د زحمت ویستلی ده مهرباني اورئ زموږ اوس ښه دې اړیکه مو هم له لاسه ورکړله او راځو دې ته ډاکټر صاحب چې دغه اړیکه بیا واخلو بلې بلې السلام علیکم. وعلیکم السلام مسئ شکر د خوست ولایت نه خبره کوم شکر الله. مهرباني شاکر الله وکړه مهرباني وکړه وروره د څه خو هغه پوښتنه چې دغه ماشوم د سینه بغل چې شي د ژمي کې کوشش کوئ داسې کې ودرېږئ چې تاسو د خپل تلیفون کار صحیح وکړي او انتن صحیح ورکړي تر څو پورې چې نه تاسو ته مزاحمت وکړي نه موږ ته بله سلام علیکم ستړي مسئ ډاکټر صاحب دا د هغه باره کې به خبرې وکړو چې علت د دې مرض یا سبب او هغه کوم اسباب د دې باعث کېږي چې دا مرض منځته راځي بسم الله الرحمن الرحیم چون سینه بغل ما مخکې یادونه وکړه چې دا د تنفسي سیستم یوه لویه ستونزه ده البته په ټولو مریضانو کې خو خصوصا د 15 کلنۍ نه په ښکته عمر ماشومانو کې دا ډیره لویه ستونزه ده نو کچیته د سببي عواملو ته راشو د دې اسباب ډیر زیات دي ساق صاحب بالکل نو وایروس د دې سبب کېدلی شي بکتریا د دې سبب کېدلی شي نو همداسې کلایمیډیا دی دا شیان دي چې د دې سببونه کېدلی شي اما کچیته خصوصا په دغه عمر ماشومانو کې چې ما تاسو ته وویل چې د 15 کلنۍ څخه په ښکته عمر ماشومانو کې معمولا وایروس د دې سبب دی 90% د دې وایروس سبب کېدلی شي او 10% د بکتریا سبب کېدلی شي د دې ناروغۍ بالکل دا اړیکه به هم واخلو بیا به د دوستانو پوښتنو ته جواب وایي السلام علیکم ستړي مسئ بلې بلې سلام علیکم سلام علیکم ستړي مسئ اواز دی راځي تاسو ستړي مسئ څوک یاستئ او له کوم ځای څخه مو اړیکه نیولې ده تاسو اواز راځي موږ اواز اورئ مهرباني وکړه نوم دې څه ده او له کوم ځای څخه دې تلیفون کړی ده مهرباني صابري څنګه د کوم مرض په باره کې چې موږ خبرې کوو که کوم مشکل وي درته مهرباني وکړه بلې ښه دی خو ټلیفون
ډاکټر صاحب یو ورور ټلیفون مخکې کړی و چې راز او علایم خو به په هر صورت باندې تاسو خپله هم ووایو، خو مهمه دا ده چې په اطرافو کې به خلک څه کوي له دې ناروغۍ سره، نو دا اړیکې به واخلو، بعد هغې به په دې باندې خبرې وکړو. السلام علیکم، ستړي مه شئ. بلې السلام علیکم. بلې اورئ زموږ اواز؟ مهرباني ډاکټر صاحب. که چېرته موږ د دې اعراضو علایمو ته راشو د دې ناروغۍ، ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه چې تر ټولو مهم عرض د تنفس چټکتیا ده. که چېرته په ماشوم کې ورور ته زما توصیه چې ده د ټولو کورنیو څخه مې هیله دا ده که چېرته تاسو په خپل ماشوم کې نارامي ولیدله، تبه مو ولیدله، ټوخی مو ولیده، که چېرته د تنفس چټکتیا مو درلودله په ماشوم، نو یا د زړه ضربان زیاتوالی، نو که چېرته ماشوم کوچنی وي نو دا د شیدو په رودلو کې مشکلات ولري چې یو څو دقیقې تی اخلي او بیرته خوشې کوي، تی اخلي خوشې کوي، دا معمولا دا ډېر زیات دا عرض په ماشومانو کې وي، اما کورنۍ په دې باندې نه پوهېږي. نو دا هغه لومړی حالت دی چې باید تاسو که چېرته دا ورور وي چې موږ مثلا هلته په لرې سیمه کې ډاکټر نه لرو، خصوصا دغه اعراض و علایم چې موږ وایو که د دې څخه 2 یا 3 هم موجود وي په مریض کې، نو دا باید یو صحي مرکز ته مراجعه وکړي، هلته ډاکټر د دې څخه لیدنه وکړي. که ماشوم بیا که چېرته ساق صاحب سینه بغل چې دا کټګورایز کېږي چې مثلا اول سټیج کې دا، دوم دا، دریم، زموږ ورونه اکثرت په دې نه پوهېږي. ماشوم یو عادي زکام وي او ټوخی لري، هغوی چې راولي ډاکټر ته هغوی وي چې دا سینه ده، اما معمولا سینې ته چې انتان ښکته کېږي دا صحیح ده چې دا یو فاکتور ده چې پورته تنفسي سیستم په ناروغي باندې اخته وي، د ښکتني تنفسي سیستم لپاره دا یو ریسک ده او یو خطر ده، اما داسې نشي کېدلی چې هر تنفسي ناروغ به سینه بغل اوسېږي. نو که چېرته نور امکانات ورسره نه وي، باید زما توصیه خو دا ده چې دوی باید د صحي مرکز څخه لیدنه وکړي او ډاکټر ماشوم وګوري، د اطفالو ډاکټر البته. نو هغې څخه وروسته که چېرته مریض د بستر وي بستر شي، او که دوا ورته توصیه کېږي دوا ورته توصیه شي. اما بیا هم چې تر څو تر شفاخانې پورې رسېږي، معمولا دې ماشومانو کې ما وویل چې چټک تنفس وي. کله چې چټک تنفس پیدا کېږي د وجود مایعات ضایع کېږي، دې سره ماشوم دې خواته ځي چې مایعات د وجود کم شي. نو اما دوی کولی شي چې ماشوم ته ګرم مایعات ورکړي، او که چېرته د هغه ماشوم وي چې 5 کالو 4 کالو وي ګرځي، هغه استراحت ورته ورکړي، نو دا دوی کولی شي چې دې څخه استفاده وکړي. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. اړیکه هم را روانه ده، خو په سن کې د یو خبره به واخلو چې بعضې وختو کې دا سینه بغل ته خلک ډېر په عادي سترګه ګوري او په دې شکل باندې ګوري چې اکثریت دا مرض ده، یو پرسټامول ورته ورکړه، یو ګولۍ چې کور کې چی وي یا د ټوک شربت ورته ورکړه، مګر دغه مرض کله کله بیا په ماشومانو کې ډېر وخیم کېږي. نو کوم حالت کې وي چې هغه وخیم حالت وي یا داسې عاجل حالت وي چې کورنۍ باید بیا نور دې ته ونه ګوري چې ماشوم په کور کې تداوي کړي او ډاکټر ته یې یوسي؟ ما مخکې یادونه وکړله تاسو ته ساق صاحب چې دا کلینیک چې ده د اعراض و علایم چې دي دا په همدې خاطر دي. که چېرته ماشوم کې دوی ولیدل چې ماشوم نارامي کوي، خصوصا واړه ماشومان وي چې هغوی تی نه لري یا شیدې نه اخلي، د مور سینه نه اخلي، دا حالت و. مریض ورسره ټوخی درلوده، مریض د تنفس تیزوالی موجود و یا چټک تنفس موجود و چې دوی په عامه اصطلاح باندې که چېرته نور هېڅ نشي کولی د ماشوم لمنه دې پورته کړي، د دې سینه دې وګوري، سینه یې ډېر زیات زر تیز تنفس اخلي ماشوم، نو دا حالت د کور د تداوي وړ ماشوم نه دی. دا باید هر څومره عاجل وي ډاکټر ته ورسوي، ډاکټر بیا دا تصمیم نیولی شي چې آیا دا مریض بستر کېږي او یا دا مریض ته دوا ورکول کېږي چې په کور کې. ډېره مننه ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. بلې السلام علیکم، ستړي مه شئ. وعلیکم السلام، ستړي مه شئ ورور، جوړ یې په خیر یې، خوشحاله یې. ښه یاست؟ محمود یم د زابل څخه اړیکه. ډېره زیاته مننه محمود جانه، سلامت اوسئ. ورور که کومه پوښتنه لري نو مهرباني وکړه. ژوندي اوسئ، خوشحاله اوسئ. خدمت ورور، زما پوښتنه فقط او فقط د خپل ځان په ارتباط ولکه څه هم تاسو موضوع سره به ارتباط ونه لري. ډاکټر صاحب فقط یو څو پوښتنې لرم. د خپل ځان په ارتباط عمر مې تقریبا 28 کاله ده.
بالکل. نو کله ناکله مې دغه مغزي کې ډېر سخت دردونه پیدا کېږي دغه شا طرف کې، او کله ناکله یو لاس کې درد پیدا شي، کله ناکله یوې پښې کې درد پیدا شي. اوس ځینې ملګري راته وایي چې دا عصبي مریضي ده، ځینې راته وایي چې دا عضلاتي مریضي ده. نو په دې ارتباط کې ډاکټر صاحب محترم معلومات راکړي. دا لاس د کله کله بوډۍ نیسي، څنګه لاس یا پښې د بوډۍ نیسي، بوډۍ چې خبرده ورته څوک وایي، یا هغه حالات چې کله کله سړی پې نه پوهېږي، خو داسې یو قسم میږي ونه چې څوک ورته سخت درد نیسي، کله ناکله مغزی ډېر سخت درد کوي، دغسې یو مشکل سره مخ یم. او دا هغه وخت کې ډېر وي کله مطالعه وکوم یا مې فکر ګډوډ. اکثریت وخت چې درد درته پیدا کېږي کله چې تلویزیون ته ګورې، ښکته ګورې، یا پر مثال مخامخ ګورې ډېر زیات، نو په دغه وخت کې تا ته دا درد زیاتېږي؟ یا په دغه وخت کې عین هر وخت کې نه زیاتېږي، خو وروسته بیا زیاتېږي. وروسته چې کله کتاب مطالعه وکوم یا مې فکر خراب شي پر یو موضوع باندې، وروسته مې بیا دغسې مشکلات پیدا کېږي. سمه ده، برنامه تعقیبوه، حتما ډاکټر صاحب په دې باندې خبرې وکړي، او عموما د تا د اعصاب چې دا تر فشار لاندې راغلي دي، ډاکټر صاحب په دې باندې خبرې وکړي. ډاکټر صاحب په دې باندې به هم خبرې وکړو، او نور موضوعات هم ډېر لرو، خو وقفې وخت ده، وقفه واخلو، بعد له هغې نه بیا دوستانو سره بیا متعي. قدرمنو معزز لیدونکو لنډه شاندامه یا وقفه اخلو، بېرته ژر راګرځو موږ سره. یو ځل بیا مو قدرمنو معزز لیدونکو هرکلی کوم. د روغتیا خپرونه ده، او په دې خپرونه کې له ما سره ملتیا کوي قدرمنو معزز ډاکټر صاحب فرهاد سعادت صاحب، چې د کوچنیانو د ناروغیو داخله متخصص ده، او د ښوالي یا چانسي جایداد ده چې دی په سیاتفل یا اندراګاندي شفاخانه کې هم وظیفه لري، او د سینه بغل په ډېرو ناروغیو باندې دی الحمدلله برلاسه ده. په عین وخت کې په دې باندې هم پوهېږي چې څومره ناروغان دلته هلته ورځي، او د ناروغانو څومره واقعات هغه کېږي، او دا سینه بغل څومره سخته ناروغي ده، ځکه چې د سینه بغل په اساس باندې ډېر کوچنیان له منځه ځي، یا خپل ژوند د لاسه ورکوي. او که موږ تاسې هم د ماشومانو یا د کوچنیانو حفاظت په صحیح شکل باندې ونه کړو، نو خدای نخواسته خدای مه کړه د خپل ماشومانو څخه به موږ تاسې د دې په هغه څه چې هغوی به مو لاسه ورکړي وي. ډاکټر صاحب یو خو محمود زنګ وهلی و، په هغه کې دا چې مغزی یا شاته اورمیږ مې درد کوي، او په ضمن کې دې باندې به هم بیا خبرې کوو چې په سینه بغل باندې څومره کسان یا څومره ماشومان له منځه ځي. زما محمود جان ورور ته توصیه ده، د زمونږ چون برنامه سینه بغل ناروغي ده، دا برنامه کې کوم موضوع چې انتخاب کړې ده، نو دا که چېرته نږدې ورڅنګه ډاکټر وي، هم د یو داخله عمومي ډاکټر سره مشوره وکړي. او په خوا کې ځکه ځینې د معدې ناروغي دي چې همدغه عین اعراض ورکوي. کله چې وروره مطالعه کوي، نو د مطالعې په دوران کې هیڅ کله تاسو داسې مطالعه مه کوئ چې سر ټیټ ونیسئ. همیش دپاره مطالعه چې کله کوئ د سترګو سره په مساویانه ډول باندې کتاب ونیول شي، نو دا د سترګو د فشار په تغییر کې مشکلات پیدا کېږي، هم دا حالت رامنځته کېږي. چون ستا یو لاس کله یو پښه، نو دا ځینې وخت د اعصابو مشکل وي. نو که چېرته یو جراحي عصب ډاکټر سره دا مشوره وکړي، د نږدې څخه کېدای شي دته ځینې معاینات توصیه کړي، هغه ډاکټر صاحبان بهتر پوهېږي. او ښه خبر دا ده چې نږدې مشوره وکړي. بالکل راغلو د دغه واقعاتو د مرګمیر په اساس باندې چې سینه بغل لکه مخکې ما څنګه یادوري وکړله، په کوچنیانو یا په ماشومانو کې دا عادي ناروغي نه ده، او د مرګمیر یا اپیډیمیولوژي په حساب باندې کې تاسو هغه وکړي ده. دې کې هیڅ شک نشته ده سحاق صاحب چې دا دې ته په عادي سترګه باید ونه کتل شي. دا یو وخیمه ناروغي ده. همدغه ناروغي ده چې په خصوصا هغه ماشومان چې عمر د 15 کالو څخه ښکته وي، د مرګمیر چانس پکې ډېر زیات دی. نو په دې باندې باید موږ خبرې وکړو چې د سینه بغل ناروغي خصوصا هغه ناروغان چې په شفاخانه کې بستر کېږي، 10 نه تر 20% پورې د بستر ناروغانو کچه د سینه بغل ناروغي ده. دا ډیره لوړه فیصدي ده. اما په خوا کې که چېرته وای په اکثره په ټول جهان کې وای په کال کې د 140 نه تر 150 میلیونه ماشومان په سینه بغل اخته کېږي. بالکل. خصوصا 15 کلنۍ نه ښکته عمر ماشومان. نو د دې څخه 4 میلیونه مري
4 میلیونه 4 میلیونه مري، اما دا ډیر لوړ مارګومیر دی. دا هغه عوامل دي چې د خلکو د ناپوهۍ د کچې ټیټوالی ده، چې هغوی مثلا ناپوهه دي، په دې اړه پوهه نه لري، عامه پوهاوی نشته ده په دې ارتباط باندې. او خصوصا زمونږ ممالک کې چې هیڅ موږ ته ارقام په لاس کې نشته ده چې موږ باید ووایو چې موږ ارقام لرو، ځکه موږ ریسرچ مرکزونه نه لرو چې څېړنه وکړو چې دا د څه شي د وجې نه مړینه ده. اما دلته کېدای شي چې دا کچه ډېره لوړه اوسي. بالکل، ډېره مننه ډاکټر صاحب، سلامت شو، د اړیکه به واخلو. بله سلام علیکم، ستړي مه شئ. وعلیکم، ښه یاستئ؟ صحت مو ښه ده؟ څوک یاستئ او له کوم څخه اړیکه نیولې؟ وعلیکم، ښه یاستئ؟ صحت مو ښه ده؟ څوک یاستئ او له کوم څخه اړیکه نیولې ده؟ مهرباني وکړئ. ښه، ډېر ښه، سوداګل وکړه، مهرباني وکړه. که کومه پوښتنه لرئ نو ډاکټر صاحب د تاسو په خدمت کې ده. ډاکټر صاحب ته دغه ویل لرو، ما سوکني عملیات کړی دی یو څو شپږ میاشتې مخکې. ښه، اوس څنګه ده؟ تکلیفونه وینه راځي، د درد کوي نه شیخ، بس خالي وینه راځي. بیا د هغه ډاکټر صاحب سره مشوره پکې نه ده کړې یا نه یې ورغلی هلته؟ ورغلی یم، یو څو دقیقې خو ویلې هغه کېږي ښه کېږي، خو موږ تاسو ډاکټر صاحب ته دیوالې موږ او تاسو ډېر ډاکټران دي، پوهېږي نه په دغه معاملو. ښه، دا پهله مجبور دی چې ډاکټر چینج کې تغییر کې یو بل ډاکټر ته ورسې، ځکه دا د وینې راتګ باید ډاکټر له نږدې نه وګوري، او که په ټلیفون باندې یا په تلویزیون باندې د ډاکټر صاحب سره ورته وایي، په هغې کېدای شي تاسې مشکل حل نه شي، ځکه چې یو خو مسلک د ډاکټر صاحب داخله ده. نو دا اړیکه به واخلو. بله سلام علیکم، ستړي مه شئ. بلې اورئ زموږ اواز؟ بله سلام علیکم. وعلیکم، ښه یاستئ؟ صحت مو ښه ده؟ ډاکټر صاحب زه ورېدو چې کوم ډېرې شفاخانې ته مې بوتلو، د شیطې نه اخلي، تی سره زیل لري، د خوب په حالت کې اخلي، خو د ویښ په ایښی نه اخلي، او نور کوم مریضین مې لري. څلورمه میاشت کې شروع شو حالت یې د شیطې خبره. اوس یې څلورمه میاشت ده؟ اوس یې څلورمه میاشت شروع ده، همداسې خوب په حالت کې اخلي، خو په ایښی نه اخلي. لکه دغه تی چې ورته ورکوې په کوم شکل باندې چې لازمه ده چې باید سر جیګ وي، خوله مکمل وازه وي، د تی تقریبا ډېره حد هغه توروالی په خوله کې وي، دا ټول شیان مراد کوي؟ تاسې ورته که نه مراد کوئ؟ همداسې کوم. ښه، بیا هم په ډاکټر صاحب ته غوږ ونیسئ. دا مهمه پوښتنه د هغه ماشومان چې تی نه اخلي، د هغې د علتونو په اسبابو په علتونو به ډاکټر صاحب خبرې وکړي، ورته غوږ شئ ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب په همدې باندې به خبرې وکړو. دا بعضې ډېر ماشومان دي چې هغه تی نه اخلي، علت چې او بیا د خوب کې اخلي، خو په ښکاره باندې په ویښه باندې نه اخلي. نه پوهېږم چې یو څه چې صحت صاحب د شیدو ورکړه یا د شیدو ورکړې تخنیک چې ده یا بریسټ فیډینګ ټکنیک چې ده، دا یو بیله موضوع ده، جدا موضوع ده. خو چون کچېته د خور اول ماشوم اوسېږي، نو کچېته موږ دې ته رایشو چې د مور سینه چې ده، د خپله اریولای برخه، د خپله تی چې ووایو، نپل چې ووایو، دا اکثریت وخت دوی موږ همیشه ورته توصیه کوو چې خصوصا هغه میندې چې اول ماشوم راوړي چې دې ته باید مساج ورکړل شي. که چېرته په درست ډول باندې د ماشوم په تعلق کې د ده تی ونه لګېږي، د دې د سکینګ ریفلکس چې ده یا د کش کولو ریفلکس چې ده، دا نه فعالېږي. نو همدا علت د اکثره میندې چې د خپله د تیسوکه چې ده ډېر وړه وي او هغه ماشوم نشي کولی چې دا کش کړي، او مګر همداسې مشکل چې دا عمره وي چې مثلا په خوب وخت کې یا دا صحیح تخنیک باندې ورکولی نشي شیدې ورته، یا کېدای شي کوم تنفسي ستونزه لري. که چېرته د ماشوم پوزه بنده اوسېږي، ماشوم تی نه اخلي. بالکل. خوله په سینه باندې بنده شوه او پوزه بنده ده خپله، تنفس ماشوم د کوم ځای نه وکوي، نشي کولی. دا ماشومان اکثره دا ستونزه وي، او اکثره مورګانې په دې باندې تعلیم نه لري چې څنګه باید ماشوم ته شیدې ورکړی شي. بیا هم خور ته زما توصیه دا ده که چېرته نږدې وي شفاخانه، که کابل کې اوسېږي صحت طفل شفاخانه، دلته نور شفاخانې دي مثلا په خوا کې د ماشومانو ډاکټران موجود دي، یو د ماشومانو ډاکټر یې نږدې نه وګوري، که ماشوم نوره ستونزه ونه لري، انشاءالله چې دا مشکل به یې حل شي. ډېره مننه ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. دا اړیکه به واخلو. بله سلام علیکم، ستړي مه شئ. وعلیکم السلام ډاکټر صاحب، ډېر ښه. مهرباني، تاسو ښه یاستئ؟ صحت مو ښه ده؟ خپله ښه یاستئ؟ خدای فضل ده.
ډاکټر صاحب او مهرباني وکړئ نوم تاسو خپل راته ووایاستئ او په ضمن کې د کوم څخه مو اړیکه نیولې ده. ډاکټر صاحب زما یو 15 کالو ماشومه ده بیا د شیدې ورکوم د مور شیدې نشته د شیدې بدې ترې لګېږي. ښه د مور شیدې چې نه دي بازاري شیدې ورکوئ؟ بازاري نه ورکوم د غوا شیدې ورکوم بیا د شیدې بدې ترې لګېږي دا خلاصون راوځي. ښه ماشوم څو کلن ده؟ څونه وخته ده؟ ماشوم د 15 میاشتو ده. 15 میاشتو ده؟ او د مور دا څوم ماشوم ده؟ د مور دا 15 ماشوم دی د کار ماشوم باندې بیا د شیدې نه استعمال لري بیا د غوا شیدې ورکوم او بس د غوا شیدې ته خلاصون راوځي. سمه ده ډاکټر صاحب په دې باندې خبرې وکړي. ډاکټر صاحب دا موضوعات ګرځي ډېر مهمه دي او بل ورځ به بیا په دې باندې خبرې وکړو چې ماشوم کومې شیدې وخوري څه رقم یې وخوري او په دې باندې به هغه وکړو. اوس فقط دا ووایه چې د غوا شیدې د ماشوم لپاره ښې دي هغه جذبولی شي که یې نشي جذبولی؟ معمولا ساک صاحب ماشومان چې نوي تولد کیږي تر 6 میاشتو پورې بدون د مور شیدو نه یا هغه من ځکه دا یو بازاریابي کیږي فارمولا شیدې هیڅ ډاکټر نه قبلوي خو د مجبوریت په اساس باندې بالکل بازار کې چې کوم فارمول جوړ شوی دی دا هغه فارمولا جوړ شوی دی چې د مور شیدو ته نشي رسیدلی اما د هغه فارمول په اساس جوړ شوی دی. بالکل اما د غوا شیدو کې چې کوم کلسیم کوم ویټامینونه دي هغه ډېرې قوي دي دا ماشوم نشي هضمولی. کله چې ماشوم هضم نشي کړلی نو معمولا د چې ماشوم وزن نه اخلي ماشوم په کم خونۍ باندې اخته کیږي ماشوم په دماغي تاخر باندې اخته کیږي همدا ده چې هیڅ سیستم د ده په صحیح ډول باندې رشد نشي کولی او معمولا د ماشومانو ته ډېر زیات اسهالات پیدا کیږي چې همیش دا مور پلار دې سره په تکلیف کې وي چې همیشه ډاکټر ته وړه اسهالات اما اصلي عامل چې کوم ځای کې د هغه له منځه نه وړي که دې ته هر څومره دوا ورکړل شي هیڅ بې فایدې ده. نو زما خواست د دې خلکو څخه دا ده چې د غوا شیدې ماشوم ته باید ورنکړل شي په دې عمر کې خصوصا. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. د خپل نن ورځې د موضوع په اساس باندې خبرې کوو چې تداوي د سینه بغل یا نمونیا څنګه صورت نیسي. که چېرته موږ د دې تداوي ته راشو د تداوي په دوو برخو باندې ویشل شوې ده. یو سپورټیف یا تقویوي هغه ده تداوي ده او یو چې راځو هغه مشخصه تداوي چې ده هغه مشخص تداوي باندې موږ نه غږیږو ځکه چون موږ که دلته په مشخص تداوي باندې وغږیږو نو دا بیا اورېدونکي چې دي د دې څخه یو استفاده کیږي ځکه که هغه تکلیف تشخیص او دا تداوي د ډاکټر کار ده. خو زما توصیه د میندو او پلرونو ته دا ده هغه ماشومان چې مثلا په سینه بغل باندې اخته وي دوی ته په منظم ډول باندې مایعات باید ورکړل شي. بالکل خواړه په منظم ډول باندې که ماشوم وړوکی وي نو هغه ته همغه شیدې او که چېرته 15 کلن 4 کلن وي همغه منظم خواړه ورته ورکړل شي. استراحت دوی ته توصیه کیږي بالکل خصوصا په اول مرحلو کې اما په وروستۍ مرحلو کې دوی ته فزیوتراپي توصیه کیږي خصوصا په غټو ناروغانو کې ځکه که چېرته دوی فزیوتراپي ونه کوي نور مشکلات ایجادیږي. خو مهمه خبر همدا ده چې دوی ته باید مایعات په کافي اندازه ورکړل شي او خواړه په کافي اندازه. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. د اړیکه به واخلو. بله سلام علیکم. وعلیکم سلام صاحب بخیر په خیر. مهرباني تاسو ښه یاستئ سعد مخه ده څوک یاستئ له کوم څخه مو اړیکه نیولې ده وبخئ. شاولین د مزار شریف نه. مهرباني شاولي وروکه که کومه پوښتنه لرئ نو ډاکټر صاحب تاسو आवाज اوري. زما ولور د وکیلانو غوړې کمزور د ماده چې ورته لکه قد کم ده وزن کم ده یا وزن څومره ده اوس وزن په دې وخت کې څومره ده؟ اوس وزن دی 12 کیلو یا 14 نشي. ښه او خوراک څنګه ده؟ خوراک کې اشتیا لري ډوډۍ ته یا صحیح کوي؟ ښه نور داسې د خېټې درد د رنګ زیړوالی یا ورسره خوا کې بل کوم داسې اعراض والی چې ده برابر ده هو چټلکه ده بیخي وده نه کوي. سمه ده ډاکټر صاحب په دې باندې انشاءالله حتما خپله رڼا واچوي او سمه ده. نو ډاکټر صاحب مهرباني په دې وزن باندې به خبرې وکړو. د ورور پوښتنه وکړه وکالن ماشوم ده دا وزن نه اخلي
کېدای شي 14 یا 12 کیلو وي. ښه معمولا 12 تقریبا وکالان ماشوم که چېرته پرمختلله نړۍ کې اوسي نو باید 22 کیلو اوسي نورمال وزن یې. او که چېرته موږ غوندې په غریبه ټولنه کې ژوند کوي نو 2 کیلو کمیږي بیا نو باید 10 کیلو وزن اوسي د دې ماشوم. بالکل. او چون موږ دې شیانو ته فکر کوو چې دا ټولنه چې دا هم په اقتصادي لحاظ هم په اجتماعي لحاظ باندې دلته ډېر غریب خلک اوسېږي د دوی هغه خپل غذایي سیستم چې دا په صحیح ډول باندې صورت نه نیسي. کله چې مور چې کله حامله اوسېږي باید دا 15 وخته یا 6 وخته ډوډۍ وخوري ځکه چې دا د 2 نفرو غذا باید وخوري. یو په خېټه کې ماشوم تغذیه کوي بل خپله تغذیه ده. اما هغه ویټامینونه او هغه منرالونه چې هغې دپاره لازم دي هغه نه برابرېږي د موږ په ټولنه کې او نه شو برابرولی. چې میوه ورکړ شي باید پروټین څومره ورکړ شي کاربوهایدریت څومره ورکړ شي دا نه برابرېږي. خو بیا هم زما د ورور ته توصیه دا ده چې اوس په دې ارتباط باندې د لرې نه تصمیم نه نیول کېږي. نږدې که یو ډاکټر څنګه لاړ شي چې د دې لپاره معاینات ترسره کړي آیا دا ماشوم کم خونه نه اوسېږي آیا د دې ماشوم ویټامینونه کم نه اوسېږي که چېرته ویټامین ډي کموالی د کلسیم کموالی هم د دې سبب کېږي. ماشوم باید وکتل شي چې نور کوم ستونزه مثلا د هضمي سیستم ستونزه ونه لري چې آیا جذب صورت نیسي نه نیسي. نو معاینات ورته ترسره شي د معایناتو څخه وروسته ډاکټر چې څه لازم وګڼي نو هماغه تداوي ورته شروع شي. واقعا ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. نو موضوعات کرچې اخودي خو دوستان پوښتنې کوي وزن هم یو خاص موضوع ده چې باید کله ډېر مهمه موضوع ده. خو دا اړیکه به واخلو. السلام علیکم ستړي مه شئ. بلې وعلیکم السلام ستړي مه شئ. سلامت شئ تاسو ښه یاستئ سعد مو ښه ده نوم مبارک دی. حسنا کله پښتو څخه مې لیکل مهرباني وکړئ. یو نیم کال کې چې پوزیټیو ده پلوري مې څو ځلې وکړلې او ورپرس کولې او ورشته کړې ده نو تاسو نو د مېدي دواونه چې پلوري کې مخته او امپرازول صار دیګه خرم صار لغم دې تکلیفي او قسم حوام کې او براس کوم کې او خصوصا ترشي د غشان ذکر شه هغه چې پریزم کوم خو هم چې نتیجه نه ورکړي د ښه وګړي چې لوستي نو سره ځکه نشو تکلیفيات عنده مريض نشي دا مشکل سره کوم ده. لکه دا د اچپادري دوز د مکمل کړو مکمل د خوړلې و دوا بل د څه بل د سره د لپاره ایموکسیل او کلاترومایسین هم دا خوري بیا د چوکتله بیا د کتله و بعد لغه نه چې اچپادري د منفیسه فرصه کله د قوس کې دوی کله به درس کال بس کال امپراتور خورله هغه څه ترڅم شکاري نکړي بیا دا یو د څه 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 بیا هم یو کولبار یا لاس نه ستې بیا هم مثبت په وینه کې دا کتله معنا د په وینه کې وکړه نه په موده ښه اوس هم هغه اراز ولم چې کوم د مخکې دلودل اوس هم لري هغه تکلیف نه بله ما اراز ولم لري حتی د خین دانه څه چې مې درک دا بغلونه مې دا چې مې د څه درک خاص ماري مې او د سرګاچات شام سره لوڅ کې مې قسم کېږي داخله دفتر د تغییر باندې مخ مونتاج مې دي دفتر فنن دا بعضو زخم به بعضو نازک دي څو کومه څه په دقت دي چې کړه ما هر مې ځان څه کار مطالعه دي شانت دې داسې سمه ده ډاکټر صاحب په دې باندې در سلام مشوره درکې ورته وګونی ان شاء الله تعالی. ډاکټر صاحب په چپاړي باندې خو د شام ډول باندې کوم خبره کوته لري چون دا یو جلا موضوع ده د هضمي سیستم پورې ارتباط لري. په ماشومانو کې معمولا هلیکوباکټر انتان چې دا یا د اچ پایلوري انتان اوس په ټولنه کې ډیر مروج ده. که چېرته څوک یو عادي تکلیف ولري هغه به چې ډاکټر ته مراجعه کوي خصوصا چې موږ ته راځي وایي زه خو به اچ پایلوري نه لرم. معمولا رښتیا هم چې دا یو جدي تکلیف ده ځکه چې 80 تر 15% پورې خپله د معدې د زخم سبب کېږي همدا انتان که چېرته تداوي نشي. اما زما خواهش د دې څخه همدا ده چې دغه تداوي منظمه ځینې کیټونه اکثر په بازار کې شته ده چې هغه دوز چې کوم دوز معیار ده د دې لپاره هغه دوز نه ده. اما د ماشومانو دوزونه هم په کاهلانو ته ورکول کېږي
چون زه ډېر په دې ارتباط نه غږېږم د موضوع څخه خارج ده خو یو کال لپاره د پی پی آی یا اومیپرازول خوراک دا صحیح کار نه ده خپله دا هم د سرطان لامل کیږي اما هلته د کالسیم د جذب څخه مخنیوی کوي که چېرته هغه میکانیزمونو ته لاړ شو نور مشکلات ایجادوي ښه به دا وي چې که چېرته یو دقیق ځای کې معاینه وشي. ډاکټر صاحب په دې بي بي د پوښتنې په اساس ماته یو ذهنیت پیدا شو که دا خو یو نه بل ته ځي مرض ده ایچ پایلري مرض یو بل ته ځي که خاوند ولري او یا معنا یا ښځې ولري یو بل ته تللی شي. خو هلته فیکل اورال د هغه بیل مسله ده هغه د طریقه نشي انتقالېدلی چې کوم طریق کوم اړیکې چې مثلا یا ماشوم ته د ماشوم ته هغه کوم اړیکه چې خاوند هغه لري هغې نه نشي انتقالېدلی دا شی. هدف دا ده چې باید کم شیان دي چې د دې لپاره باید تدابیر ونیول شي کومې غذاګانې باید توصیه شي دوی ته کومې غذاګانو څخه دوی ته مثلا خودداري وکړي ویې نه خوري نو دا ډیره مهمه خبر ده. او بل د دوز په ارتباط باندې زه راځم خبرې کومه که چېرته د ایچ پایلوري دوا اول ورځ نه شروع کېږي دغه 14 ورځې چې تر 10 تر 14 کتاب لیکي دا توصیه کېږي که په دې کې د یو وخت ټابلیټ هم ونه خوړل شو دا دوز بیرته له سره تکراریږي یعنی پرهیز به هم ورسره پرهیز به معمولا کوي ورسره ځکه بیا 14 ورځې دا کیټ به خوري هماغه تداوي به کوي کیټ وي که همداسې دوا ورکوي هغه د ډاکټر تصمیم ده هر څه چې ورکوي ورته نو 6 هفتو پورې د دې پی پی آی توصیه ده. 2 هفتې دلته اخلي 6 هفتې هلته 2 میاشتې کاملا بس ده اما د عمر دپاره دا شی توصیه کول دا صحیح خبره نه ده. ډېر زیات ما صاحب دا اړیکه به وخلو. بله سلام علیکم ستړي مسئ بلې شاید دا اړیکه خو قطع شوه. ډاکټر صاحب بله سلام علیکم زموږ اواز اورئ؟ وعلیکم السلام مسئ څنګه حال ده ښه یاستئ صحت مو ښه ده؟ وعلیکم دا خپل د تلیفون اواز باندې موږ سره خبرې وکړو د تلویزیون اواز مو ښکته کوي. مهرباني عبدالولي وکړه کومه پوښتنه لرئ ډاکټر صاحب سره شریکه کړه مهرباني. پوښتنه مې دا ده ډاکټر صاحب نه چې دا د خولې ژبې یا د ورویو کوم زخمونه دي سپینې اوبه باندې زخمونه دي هغه د څه لامل دي؟ کله کله خو به ګرم چای ګرمه خواړه دا شی خو به نه خورې؟ ګرم نه خورم. ماشوم ده که غټ ده؟ مرض ډېر په ښه بل چې څه وایم دا مرض د په ما کې او د معدې ډوز زیات لرم ډاکټر صاحب. ښه یو عامل خو همدغه ده. سمه ده ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه واورېدله او تکلیف یې هم خپله تا وویلې نو سمه ده ډاکټر صاحب دوی د معدې تکلیف لري عموما تیزاب د معدې کېدای شي پورته راشي او دې ته اصطلاح استعمالیږي چې ریګورجیټیشن دا معمولا دوی لري. د ورور ته هم توصیه دا ده چې یو نږدې ډاکټر څنګه لاړ شي. ډیری وخت د ویټامینونو په کمبود کې دا حالت رامنځته کیږي. معافیت چې کله ضعیفه کیږي د وجود دفاعي سیستم چې کله ضعیف شي دغه حالتونه رامنځته کیږي چې نږدې یو ډاکټر سره ډاکټر یې وګوري نږدې نه معمولا دا اکثریت وایروسي چې هغوی ورته هر څه توصیه کوي. ډېره مننه ډاکټر صاحب دا اړیکه هم واخلو. بلې سلام علیکم ستړي مسئ بلې سلام علیکم ستړي مسئ جوړ یاستئ ښه یاستئ بلې دا ډېری ټلیفونونه چې راځي دوی کوشش کوي چې د خپل اواز هم په تلویزیون کې بیرته واوري. بلې سلام علیکم. سلام علیکم. وعلیکم ښه یاستئ صحت مو ښه ده تاسو ښه یاستئ؟ ډېره زیاته مننه خدای در سره ښه وکړي. ډاکټر صاحب زموږ یو ماشومه ده د 8 کالو ده خو خوراک هم صحیح کوي کوم تکلیف هم نه لري او جګېږي نه قد یې نه لویېږي لکه هغه د قد دی په هماغه یو حالت باندې ده که نه تاسو ورته متوجه یاستئ هغه بیا چې څوک ډېر یو شي ته متوجه نو هغه یو حال ده نه لویېږي یا کلن ماشومان دا نور جنګیانې هغه جګې دي دا په دا یو حال پاتې ده خوراک هم صحیح کوي نور هم صحیح ده. ښه عموما مور او پلار هغه څنګه ده دا قد د هغوی ته خو هغه متوسط ده سمه ده. ډاکټر صاحب په دې باندې خبرې وکړي. ډاکټر صاحب د ماشوم د قد په اساس باندې چون دا یو جدا موضوع ده
هغه نشونامه ده وده ده چون دا جنیټیک پورې مرتبات لري مور او پلار که چیرته وي دا یو هغه هم ده چې چون دا نسل چې دا ورو ورو په ټیټېدو هم ځي کیدای شي دا ورونه متوجه شوي هم نه وي نو دوی ځینې وخت داسې چې یو ماشوم که چېرته د دوی په نظر باندې صحتمنده ښکاري که چېرته د دوی لپاره چکاپ وشي او معاینات وشي کیدای شي یو مشکل هم ولري دا ماشومان که ماشومان کې هورموني تغیرات معمولا هورموني تغیرات شته ده ډېر امکان لري بل کوم ماشومان چې مثلا ډېر زیات د فشار لاندې نیول کېږي په کور کې که نه نو د دې مشکلاتو کې د وده او تاخر دا شیان رامنځته کېږي منتها که چېرته ماشومه ده د ماشومانو یو ډاکټر سره نږدې نه وکتل شي او که نه معاینات وشي او د قد اندازه شي د وزن مطابق همغه شی ده. ډېره مننه ډاکټر صاحب دا اړیکه به مو واخلو. بله سلام علیکم ستړي مه شئ. سلام علیکم ستړي مه شئ. ښې جوړې ساده ښه ده مهرباني له کوم چیز څخه د ټلیفون کړی ده او نوم مبارک دی. د یو مشکل تقریبا هېڅ نه حل کېږي چې ورته وایي د تلویزیون اواز ښکته کوي دوستانو د تلویزیون اواز ښکته کوي خو بیا هم تلویزیون اواز نه ښکته کوي. ډاکټر صاحب په وقایه باندې به هم خبرې کوو او همدارنګه که نور څه توصیات لري په هغې باندې به هم خبرې وکړو خو دا اړیکه به واخلو. بله سلام علیکم. ښه یاستئ صاحب موقع ده مهرباني څوک یاستئ او له کوم چیز څخه مو اړیکه نیولې ده مهرباني. بله ډاکټر صاحب موضوعات ما سره هم ډېر دي او دوستان تقریبا ډېر ټلیفونونه کوي خو کېدای شي وخت هم بیخي په نږدې کېدو او خلاصېدو باندې ده. د وقایه او توصیه به دواړه یو ځای ته راته ووایي چې کورنۍ څه وکړي او مورګانې څه وکړي. په دې کې د کورنۍ مسؤلیت په کورنۍ غړو کې د مور او پلار بیا د مور او پلار په دواړو کې د مور مسؤلیت د ماشوم په روزنه کې ډېر زیات ده د هغه په پالنه کې خصوصا که چېرته تاسو د ماشوم څخه یو تاریخچه هم اخلئ د هغې د مرض په ارتباط باندې نو اول قدم مور ده چې د هغې څخه باید پوښتنه وکوئ ځکه چې هغه په تماس کې ده. نو لومړی راځو د وقایې په ارتباط باندې خوشبختانه باید ووایم چې اوس د دې تکلیف دپاره البته د سینه بغل دپاره واکسین مثلا وجود لري. مخکې د دې نه چې واکسین وجود نه درلوده د مرګ و میر کچه ډېره لوړه وه اما د دې په تطبیق سره اوس الحمدلله چې د دې کچه راټیټه شوې ده. منتها د واکسین په ارتباط باندې چې همغه مشخص واکسین د دې لپاره مثلا شته ده وجود لري. یو شه چې خواهش مې د میندو څخه ده او د پلرونو څخه هم ډېر زموږ او تاسو په ټولنه کې داسې خلک دي چې ډېر سختګیر دي حتی واکسین ته ماشوم هم نه وړي. دا هم یو شرم ګڼي چې شفاخانې ته څنګه د ماشوم لپاره په هر صحي مرکز کې واکسین په وړیا ډول دی. دا د وزارت صحت په لایحه کې چوکاټ کې بلې په هر صحي مرکز که هغه خصوصي ده او که دولتي ده په هغې کې په وړیا ډول باندې واکسین په منظم ډول باندې زما میندو او پلرونو ته توصیه هم دا ده چې خپل ماشومان په منظم ډول باندې واکسین کړئ. دا 2 قطرې واکسین د ماشوم ژوند ژغوري. اما په دې ارتباط باندې باید همغه منظم واکسینونه چې کوم اخلي په 6مه هفته 10مه هفته 14مه هفته 3 دوزه واکسین د دې لپاره کېږي باید واکسین ورته وشي. فایده د واکسین چې ده د دې د مرګ و میر کچه راټیټوي یو خوشبختانه د دوی د بسترېدو کچه په شفاخانه کې دا راټیټوي. هغه ماشوم چې واکسین شوی نه کېدای شي د دې د هغه مرض وخامت ډېر زیات وي چې په شفاخانه کې کېدای شي بستر شي. اما د دې واکسین په ایجاد سره واکسین چې کله شروع شوی ده نو د دې تقریبا وقوعات چې دي کم شوي دي نسبتا چې په شفاخانه کې دوی باید بستر شي. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. واقعا چې ډېر خوندور موضوع واقعا په دې باندې بیا هم خبرې کوو ځکه چې ژمی را روان ده. تاسو راتګ نه ډېره مننه ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. مننه له تاسو څخه هم چنان چې موږ ته مو وخت راکړ او یو څو خبرې مو خپل وطنوالو ته وکړلې. قدرمنو معزز لیدونکو دا وه د روغتیا خپرونه تر بلې اونۍ پورې تاسې په پاک او سپېڅلي خدای سپارم. ښه ادبات او بریالي اوسئ.